زما عزتمندو ما چې ستاسو مخ کې کم آیت مبارکه تلاوت کو دې کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې ان الله يحب التوابین. الله تبارک وتعالى خپلو بندگانو کې توبه کوونکي بندگان هغه ډېر خوښوي. ويحب المتطهرین او صفائی کوونکي طهارت والا خلق الله تعالی ډېر خوښوي. طهارت علماء کرام وایي درې قسمه دی. یو طهارت ظاهری دی او دویم طهارت د عقیدې او د اخلاق دی او دریم طهارت هغه د زړه دی. طهارت ظاهری هغه هم د شریعت مطهره مطلوب او مقصود دی او شریعت په حکم کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لس څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د فطرت نه دي او د اسلام د دین بنیاد په هغې باندې ښودلی شوی دی او په هغې کې لس واړه څیزونه هغه د طهارت سره تعلق لري چې هغې کې د بدن د اندامونو صفایي، په هغې کې د ویښتو صفایي، په هغې کې د نوکونو صفایي، په هغې کې د مسواک استعمال، په هغې کې د عطرو استعمال. دا ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې شمار کړي دي. او قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چې موږ ابراهیم علیه السلام پس سیزونو باندې په ازمیخ کې واچولو، امتحان مې پرې راوستو، هغه پوره کړه. نو ډېر مفسرین حضرات فرمایي چې هغه د طهارت سیزونه وو چې هغه د ماشومانو کومه ختنه کېږي دا ده، د مسواک استعمال، د نوکونو صفایي، زواید ویښته هغه لرې کول، د خپل بدن صفایي کول، د کپړو صفایي کول، دا ټول په هغې کې داخل دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د غربت په زمانه کې چې کومه زمانه کې صحابه کرامو سره نوي کپړې هم نه وي، په هغې کې به حضور صلی الله علیه وسلم د صفایي ډیر حکم فرمایلو. تر دې پورې محدثین حضرات فرمایي چې اول د اسلام کې کله چې مسجد نبوي وړوکی او چتم هغه ښکته و، نو د جمعې په ورځ باندې غسل نبی کریم صلی الله علیه وسلم واجب ګرځولی و چې دا به تاسو خامخا کوئ. واجب و چې چا به غسل نو کړی، حضور صلی الله علیه وسلم به هغې ته غوسه کېدو چې طهارت حاصل شي او صفایي حاصله شي، بدبویي جوړه نه شي. دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې طهارت دا د ایمان یو لویه حصه ده، صفایي دا د ایمان لویه حصه ده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله زه د طهارت غسل وکړم او صفا شمه، نو داسې شمه چې زما د بدن نه یو غر هغه کوز شي. باقاعده طهارت سره صفایي سره د انسان په بدن کې باقاعده سپکوالی پیدا کیږي. د جدید ریسرچ خاوندان هم دا وایي، هغوی وایي که مړی واپس جمدې کېدی نو په غسل به واپس جمدې شوي وو. مونږ چې کله مړی هغه الله ته سپارو او فرشتو ته سپارو، نو هغه مونږ لامبو. د مړی د لامبولو هم باقاعده شریعت حکم کړی چې دا به لامبوئ، اگر چې د اوس خاورو کې کېښودلی شي، خو نه د دې یو پاک مخلوق سره ملاقات کېږي.
فرشتي برادي او فرشتي پاک مخلوق ته نه چې پاک مخلوق سره ملاقات کیږي چې دې پاک وي. ډیر علما وایي ځکه اعلان بو چې کې دې شي الله بخلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي او الله سره ملاقات وشي جنت ته ډایرک داخل شي چې پاک هغه قبر ته لاړ شي. نو د هر سیس د صفائی حکم د طهارت حکم انتهایی سیوا دی. ظاهری صفائی د باطینی صفائی هغه ډیر لوی تفصیل دی. د اخلاق صفائی د قلب د زړه صفائی هغه ډیر زیات ضروری دی. خو چې دا کم ظاهری صفائی ده د دینن موږ مسلمانان ډیر خیال نه ساتو. فکیګو نه خو موږ عام طور سره خپل کورونه صفا کو لار اسخاکو او د خپل کور ډیر خیال ساتو د لارې خیال نه ساتو د محلي خیال هغه نه ساتو. صفائی ډېرې زنانم ډېرې زیاتې ګندوي بار چیزي په ځان باندې شپېته پوډر یې ولګوي او کور یې داسې سخاوي بچي یې چې کم دی نو هغه نجسي. اول صفائی دا خو د کور ده کور صفاوي ګلی صفاوي او بیا ځان صفائی ده. او چې انسان ځان خړې صفا کړي او کور یې سخاوي او بسترې سخاوي او چې کم دی نو هغه ځایونه یې سخاوي دا خو چې کم دی نو په ظاهر کې صفائی ده او دننه چې کم دی ټول نجس او ګندګي ده. لس 15 منټه به دا صفائی ښکاره شي او بیا به ګندګي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې صفائی اهتمام باقاعده دومره کړی دی. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم جارو کړی دی چې صفائی وشي. په خپله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره باقاعده په کور کې صفایانې کړې دي او کارونه یې کړي دي چې صفائی حاصل شي او حکم یې کړی دی چې مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته هغه نه تکلیف میلاو نشي. زمونږ د ګندګۍ د وجې نه بل مسلمان ته تکلیف میلاو شي دا د کامل ایمان نښه نه ده. خپل کور دې صفا کو نالۍ ته دی او چې کم دی نو ګلۍ ته دی لارې ته دی ګند را واچولو نه. د لارې د صفائی به باقاعده پخوا خلک دومره صفا و چې سحر مستبه راپاڅېده زنانه ټول کور او ګلۍ ټوله به د سړو د راتلو نه مخکې دا به ټوله چې کم دی نو جارو کا په لاره به تېرېدي ګرباتۍ به لګېدلې وې معطر. نن سبا په اختر کې هم خلک داسې نه کوي. د دې ډېر زیات اهتمام او خیال وساتو. صفائی سره رزق سیوا کېږي دا مې یاد ساتل پکار دی. کم انسان چې د صفائی څومره زیات خیال ساتي الله تعالی به دومره رزق سیوا کوي. ډېر خلک وایي که نه یاره د علماو کار نو درېږي د مدرسو کار رواني د مسجدونو کار هغه رواني دا د صفائی وجه ده. زما په ذهن کې خدا دی الحمدلله زمونږ په مدارسو اسلامیو کې د هر سیز د پاره جماعتونه تشکیل دي د روټۍ د پاره او د خدمت د پاره او د لارې د صفائی د پاره او د نالۍ د صفائی د پاره او هفتواري بیله صفائی. دومره د صفائی اهتمام چې زمونږ مشر مولانا صاحب سمیع الحق صاحب دامت برک نور الله مرقده هغه به په هفته کې یو ورځ خامخا په صفائی باندې تقریر کولو. هفته کې یو ورځ خامخا او دا به باقاعده سختۍ سره وي چې ستاسو کپړې هم څوک بار اونه ویني. یاره دا بده خبره ده تاسو کپړې وینځلې او کلاو مو ځوړندې کړي نه پټې ځوړنده وي چې نور ته مې او پردو نه شاته مې دومره صفائی باقاعده خیال. مساجدو کې الحمدلله مراکزو کې وګورئ څومره غټ غټ مرکزونه دي د لکونو خلک چې کم دی نو په دې مراکزو کې باقاعده تشکیل ورته جوړ دی صفائی دې سره رزق سیوا کېږي. نو باقاعده د صفائی ډیر لوی اهتمام په خپل کور کې په محله کې په ګلۍ کې دا باقاعده ځان باندې لازم کو. دا به نه وایو چې یاره دې ته پلان کې راځي او دې ته پلان کې راځي په ما لازم دي. زه د خپل کور مخه صفا کوم بس خبره ختمه شوه. بل کس ته د ټوله محله به صفا شي خپل کور مخه. او چې مسجد صفائی هم ډېره خیال وساتو. ډېر د مسجد د صفائی خیال وساتو. اکثر مساجدو کې د استنجا خانو غسل خانو په دې کې د صفائی ډېر زیات کمی وي. مونږ روزانه 2-3 کسان دې دپاره تشکیل کړي دي. 2-3 کسان روزانه د ښکته ځای وینځي صفا کوي کموډونه وینځي صفا کوي. اوس پکې چې کم دی نو ډېر کسان ګیټې غورځوي دا کاڼو باندې اودس ماتوي نو دا په کموډ کې مه غورځوئ
دې سره به موږ ته نقصان میلاو شي دا نقصان به میلاو شي چې دا به بند شي دا بیا ماتول غواړي زموږ خرچه به مو شي او ډیره ګندګي به چې کم دی نو جوړ شي ساچټ دغه به جوړ شي نو دا کار هغه چې کم دی نو ډیر خطرناک دی په خپلو کموډونو کې هم باقاعده دا ټایلټ پیپر شو یا کاڼی شو یا لوټه شو دا مه غورځوئ لوټه استعمال بالکل صفا ښه کار دی سنت دی بیماریان هم پې ختمیږي باقاعده کوئ دا مونږ وایي چې هغه مه استعمالوئ یا استعمالوئ خو استعمالولو نه بعد هغه چې کم دی بهر نالۍ ته غورځوئ نږدو نالۍ ده یا یو ډبې هغه به چې کم دی نو مونږ کوشش وکړو مقرر به کړو په هر واشروم کې هغې ته باقاعده د عربو ممالکو کې الله اکبر دا ایرپورټ کې چې کم دی نو ما چرندام وکړو او چې څنګه بهر راووتم او دا چرندام یې وکړو چې څنګه بهر راووتم راپسې یو کس ننوتو صفایي والا ما ورته ما صفایي وکړو نه زموږ خپل ترتیب دی دا بیا چې کم دی نو خپل ځان سره دومره صفایي الله اکبر زه حیران پاتې شوم په هغه غسلخانه او واشروم او د چردام په ځای کې او د اودس په ځای کې هېڅوک نه تنګېده هېڅوک نه بوی محسوس نه سم نه باقاعده کوشش وکړو دا جومات ما تاسو ته مخکې مو خپل کور وګڼو څنګه د خپل کور د صفایي خیال ساتو داسې باقاعده دا باقاعده مرګري په خپلو کې دا نه چې ټول کارونه به مونږ انتظامیې والا ته سپارو چې هغه به کوي زم انتظامیې والا یم هر کس انتظامیې والا دی د محلي هر رکن هغه د جومات چې کم دی نو باقاعده خادم دی چې یاره بس غسلخانو ته مونږ وایو کافور راوړو په خپله پې خرچې ورته راوړو په خپلو سیدونو ورته یاره کافور ورکې زوړن کو داسې سیدونه ورکې زوړن خوشبویي هغه چې کم دی نو محسوسیږي بدبویي نه محسوسیږي کیوړه مکوړه ګندونه دا سیدونه هغه ختمیږي الله دې موږ ته صفایي نصیب وفرمایي الحمد